توکې هم ځان سره واچوي او کاڼي هم ځان پورې ومږي او بېګا پکې له داسې پاکستاني مسلمانان راغلي چې هغه جنګلې هم ته نه وړی لکه وخت تېرېږي نو انشاءالله خوشبو زیاتوي خوش او لکه السلام علیکم. بس دې ټیم کې ولاړ یو د مفتي صاحب قبر سره خوا کې د ملګري څه خبره کولې چې د قبر باندې ډېر غټ شرک کېږي، دلته زنانه راځي، هغوی منع کوي، د هغې باوجود هم بیا هم زنانه راځي او دې نه خاورې وړي، دا خاوره هم نامناسب کار کوي. بېګا د چا جنګله هم وړې ده، د قبر نه ټوله جنګله هم وړې ده. اوس پته نه چې په څه مقصد دوی خو وایي دې مقصد باندې چې جنګلې دننه به زنانه ورتلي او خاورې به راوړې، د دې مقصد نه چا ماته کړې یا غلا کړې ده. اوس والله علم تاسو څه وایي. او یو دې کې دویمه خبره دا ده چې هغه خلک وایي که نه چې دروغ د خوشبو، دوی په خپله باندې وایي چې تاسو مازدیګر کې دلته راشئ بیا د خوشبو وګورئ چې قبر خوشبو څنګه ده. اوس هم دا دی، دا څونه ملګري ولاړ دي ټول نه تپوس کوی شي، بلکل یو سکون غوندې والا خوشبو دلته چلېږي. اوس هم نو السلام علیکم شاهد بھائی. وعلیکم السلام. شاهد بھائی تاسو دلته کې څه ګورئ داسې چې زنانه نامناسب دغه کوي که نه د شرعي اصولو مطابق نه وي او شرک یو حساب سره راځي هغه یا نو بس زنانه له خو ګوره د ادیرې یا د مقبرې ته راتله پکار هم دي او بهرحال دوی بیا هم راشي نو دلته نه اکثر دي دا خاوره موره موړي، اکثر دا کاڼې هم راوړي، دا دوی ځان پورې مږي رامږي، نو دا خو شرک کې راځي. نو پکار خو بیا لکه کور کې دوی نارینه ول هم دا پکار دي چې زنانو ته لکه ادیرې ته تله پکار نه دي او دوا خو چې ورته دي د کور هم کوي نو په الله پاک خو دوا دی که د انسان نه کړي خو لکه بهرحال بیا هم پکار نه چې دلته کې زنانه راځي او چې رام شي دلته کې دي بیا ما یې کو د دې به دوی پیسې به دي زه رالم خواله وله چې پیسې نه الو دا مونږ د الله رضا لپاره دلته د مفتي صاحب د لرې لرې ځای نه مېلمانه راځي په هغوی باندې داسې کوو. دا د شورونه ورځ نه کوي، خو د جمعې پر ورځ راځئ سره نن شپږمه ورځ ده، موږ الله ته رضا ته باره ورکوو. ولې موږ وایو خدای پاک ته باران وکړي. که تا چې ډېر عالمان ورکوي موږ له پیسې هم راکړي، موږ که چې پیسې نه الو کو وي خیر لیوالی کې ماشاءالله. او ته ما سره خدمت کې او چې دا به بس مار وړل دغه کوله ورکوو ماشاءالله. دا وګورئ بس دا جذبه ده که نه، د دین جذبه ده، نور څه مقصد یې خو نشته. د مفتي صاحب د میلمنو دومره عزت دلته کې دی کوي چې دا ښه میدار شربت یې وله جوړ کړی دی او هغه ورکوي ټولو ته فی سبیل الله چې کم میلمه راځي نو یو دم نه خطا کېږي، ټولو ته شربت ورکوي. نو داسې جذبې د الله تعالی مونږ ټولو ته را نصیب کړي. السلام. بس مونږ خو صرف دا خبر دی دپاره شیر کوو که نه چې د مفتي صاحب دومره غټه هستي وه او د هغې باوجود داسې مرګ ملو شو. دا زمونږ یوازې هغوی نه، زمونږ پاکستان کې دنیا غټ غټ علما شهیدان کېږي او تر اوسه پورې د یو عالم چې کوم دی هغه مجرم معلوم نشي او که معلوم شي نو پته ونه لګي. نو بس دې سره مونږ اتفاق. السلام علیکم دوستانو، بس راغلي وو د مفتي صاحب د قبر زیارت ته. دلته کې ډېر ملګري ولاړ دي، اینه به تپوسونه کوو چې د کم ځای نه ملګري راغلي دي او څومره د شوق نه ساره هم اوس راته د دیرې ته تللي وو. په دیره کې راته د تره زوی ووی چې زمونږ کم مشران دي نو هغوی خو هلته کې تللي دي چې کوم ځای کې واقع شوې هغه ځای له تللي اف آی آر هم به نن ویلي کي ځکه چې هغه خو پولیس وایي د ځان نه اف آی آر لیکلو په هغه ټایم د دواړه طرفیان چې کوم اف آی آر او اوس په دې اف آی آر هم کوي او هغه چې کوم چا ورسره اکسیډنټ کړی د هغوی د طرف نه اوسه پورې یو کس هم نه دی راغلی، دوه ته هم نه دی راغلی. دا په زرګونو خلک راچلیږي، څوک چې د چا چرګ هم ووایي نو هغوی کور ته ودرېږي. خو مفتي صاحب دومره غټه هستي وه د هغې باوجود دی اوسه پورې یو کس هم نه راغلی. نو معلومات به کوو، هغه خو بیل دي خو دې قبر ته چې کوم ملګري زیارت ته راغلي دی نه تپوس کوو چې د کوم ځای نه راغلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صاحب نوم څه دی؟ سبحان الله. سبحان الله. بھئی ته کوم ځای نه راغلی؟ موږ د خټکو نه راغلي یو. ماشاءالله. خټکو نه صاحب دې خبر ته رالو، الله دې خیر قبول منظور کړي په خپل دربار کې. امین. یو ښایسته سړی و بس تقریبا د روژې نه مونږ خو صرف دا خبر دی دپاره شیر کوو که نه چې د مفتي صاحب دومره غټه هستي وه او د هغې باوجود داسې مرګ ملو شو. دا زمونږ یوازې هغوی نه، زمونږ پاکستان کې دنیا غټ غټ علما شهیدان کېږي او تر اوسه پورې د یو عالم چې کوم دی هغه مجرم معلوم نشي او که معلوم شي نو پته ونه لګي. نو بس دې سره مونږ اتفاق او د خدای په امان.